بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسيرة طيبة پر موضوع باندې بعضی اهم جامع کتب په اردو عربي کې مخکې موږ ذکر کو او داغه کتابو تعارف مو وکړي. پر سیرت باندې مقالجات کتب رسائل ډیر لیکل شوي دي. مشهور محقق مصنف علامه ډاکټر احمد محمود احمد غازی رحمه الله لیکي چې یو کم ډیر زره کتابونه پر سیرت باندې لیکل شوي او دا د مصنف د معلوماتو مطابق په مختلفو زبانو کې پر سیرت باندې لیکني د دغه هم زیات کتابونه ور باندې لیکل شوي. نن بعضی کتب موږ ذکر کوو چې هغه د سیرت سره تعلق لري او پر خاص موضوعاتو، مثلا د درود پر فضایل باندې بعضی کتب چې صرف د درود پر فضایل باندې د یو سل او یا څخه زیات کتابونه لیکل شوي. البته بعضی کتب په هغه کتابو کې داسې دي چې معتمد مستند کتابونه نه دي، هغه کې داسې فضایل او درودونه شته، او بعضی جامع کتابونه چې موږ ذکر کوو چې د درود د فضایل په باره کې هغه کتابونه یا د دلایل نبوت معجزات په باره کې یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلسله نسب په باره کې رحلت په باره کې چې کوم کتابونه قدیم کتابونه دي او اکثره کتابونه د په یو جلد کې دي، کتابخانو کې ملاویږي په مختلفو طبعو کې ستا ډېر ښه کتابونه. په د درود په فضایلو کې چې کوم کتابونه دي لکه القول البدیع د علامه سخاوي رحمه الله چې په 902 هجري کې مصنف وفات شوی دی، دا کتاب تعالی ډیر مقبولیت ورکړی دی او ډیر جامع ډیر ښه کتاب دی، په 1516 صفحاتو کې دی او علامه محمد عوامه صاحب تحقیق قرباني کړی دی. د کتاب بعضی مضامین دا دي د صلات لغتن اصلاحا معنا ذکر کوي مصنف، او بیا لس اقوال په دې باره کې ذکر کوي چې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درود ویلو په باره کې حکم، بیا په هغه باره کې لس اقوال ذکر کوي مصنف، او د صلات متعلق مثلا او تاریخ په امر د صلات پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې آیا دا په دوم کال باندې وسو، په شپه د معراج باندې وو، په شعبان کې وو، کله وسو مثلا، او بیا تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې د محمد په نامه باندې کم کسان ول، لکه حافظ ابن حجر رحمه الله 15 کسان ذکر کوي، یا دلته مثلا 15 اسماء او یا شل یا 15 یا څو په دا نامه باندې کم کسان ول، او 50 وجوهات د ثواب او اکرام پر درود باندې چې الله پاک چاته ورکوي هغه ذکر کوي په دغه کتاب القول البدیع کې. او بیا چا چې مثلا درود پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې څوک درود نه وایي د دوه مخته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سی او بیا درود نه ور باندې وایي پر هغه باندې نو لس داسې عقوبات ذکر کوي یا جلا جلا، مطلب دا سزا به دا سزا به، او دو بیا هغه ځایونه او مقامات ذکر کوي جلا جلا چې په هغه ځایو په هغه اوقاتو کې درود ویل افضل دی، په کار دی، او دا ډیر جامع کتاب دی. دغه کتاب چې بعضی مضامین خصوصیات د کتاب مش ذکر کو القول البدیع د علامه سخاوي رحمه الله، او بیا تحقیق چې علامه محمد عوامه صبر باندې کړی دا طبقه پیدا شي. دوم کتاب دی جلاء الافهام، دا د علامه ابن قیم رحمه الله چې په 251 هجري کې وفات شوی دی، تحقیق قرباني شوی دی، په 492 صفحاتو کې دا کتاب دی، او په 12 صفحاتو کې د علامه ابن قیم رحمه الله ترجمه او سوانح ذکر کړی دی. بیا د کتاب بعض خصوصیات دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه کم صحابه کرام د درود په باره کې روایت احادیث ذکر کوي، روایت کوي 42 صحابه کرام، هغه صحابه کرام مصنف ذکر کړی دي. او بیا پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درود ویلو په باره کې لس فصلونه ذکر کوي مصنف، او دا رقم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احمد محمد مابینس کې چې کوم فرق دغه اسماء دی هغه ذکر کوي، یا د آل د اشتقاق او احکام په باره کې چې په آل کې څو اقوال دي، څلور اقوال دي مثلا، هغه ذکر کوي مصنف، یا د ازواج په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه تر حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها پورې هغه بیبیانی ذکر کوي، او د هر یو خصایص جلا جلا ذکر کوي. او بیا هغه ځایونه چې په هغه ځایو کې درود ویل واجب دی یا مستحب دی هغه ځایونه ذکر کوي. بیا نه دیش هغه فواید ذکر کوي چې الله تعالی چاته هغه ثمرات فواید چې پر درود باندې ورکول کیږي هغه ذکر کوي. دا جامع کتاب دی او ښه کتاب دی، عبدالقادر ارناؤوط تحقیق قرباني کړی دی، جلاء الافهام د علامه ابن القیم رحمه الله. او دریم کتاب دی الدر المنضود فی الصلاة والسلام علی صاحب المقام المحمود، دا د علامه ابن حجر الهیتمی رحمه الله کتاب دی.
په 315 صفحاتو کې کتاب دی تحقیق ورباندې سوی دی او دا جامع کتاب دی ښه کتاب دی چې په 14 صفحاتو کې د علامه ابن حجر الهیتمی رحمه الله ترجمه په دا کتاب کې په د کتاب په شروع کې او بیا د کتاب تخریج هم سوی دی 46 هغه مواقع او ځایونه بیا په دغه کتاب کې ذکر کړي چې په هغه ځایو کې درود ویل افضل دی یا دا رقم پر غیر د انبیاء کرامو علیهم الصلاۃ والسلام د انبیاء کرامو بغیر چې پر بل چا باندې درود ویلو څه حکم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر خپل ځان باندې د درود ویلو په باره کې یا څوک چې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود نه وایي داغه په باره کې بیا چې کوم عقوبات دي او پر حدیث داسې حدیث چې هغه ضعیف موضوع پر هغه باندې عمل کول په باره کې څه تفصیل په آخر کې د کتاب پر دا موضوع باندې او انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام افضل تر ملائکه او پر هغه باندې دلایل په دغه موضوع باندې دا ذکر کړي دا کتاب جامع کتاب دا درې کتابونه د علامه ابن حجر الهیتمی رحمه الله الدر المنضود او جلاء الافهام د علامه ابن قیم رحمه الله القول البدیع د علامه سخاوي رحمه الله دین علاوه نور ډیر کتابونه لیکل شوي په دا موضوع بعضی کتابونه چې مخکې موږ وویل صرف دا کتابو اسماء به ذکر کو چې هغه پر مختلفو موضوعاتو باندې لیکل شوي دي لکه امهات النبی صلی الله علیه وسلم د علامه ابي جعفر محمد ابن حبیب البغدادي رحمه الله چې په 245 هجری کې مصنف پات شوی دی محمد خیر رمضان یوسف تحقیق قرباني کړی دا ښه کتاب دی په یو جلد کې وفات النبي صلی الله علیه وسلم د علامه ابي عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي رحمه الله دا د علامه ابي حجر محمد سعید په تحقیق سره دا کتاب دی او بل کتاب دی د جامع الاثار یا الاخبار په وفات المختار صلی الله علیه وسلم د علامه ابن ناصر الدین الدمشقي رحمه الله دا دواړه کتابونه داخل پر دا یو کتاب نشاط کمال ابو یعقوب تحقیق کړی دی او پر دا بل کتاب باندې رفیق حمید طه تحقیق کړی دی یا امارات النبوت دا بل کتاب دی د علامه ابي اسحاق ابراهیم ابن یعقوب السعدي الجوزجاني رحمه الله قدیم کتاب دی چې په 259 هجری کې مصنف پات شوی دی محقق عبدالعلیم تحقیق قرباني کړی دی یا دلائل النبوت په دا موضوع کې نور کتابونه هم لیکل شوي خو جامع کتاب د علامه بهقي رحمه الله په جلدونو کې کتاب دی دا دلائل النبوت د علامه بهقي رحمه الله کې پیدا شي ورنه نور هم ستلک د علامه ابي بکر جعفر ابن محمد الفریابي رحمه الله چې په 301 هجری کې وفات شوی دی عامر حسن صبري تحقیق قرباني کړی دی د دلائل النبوت په نامه سره بل دلائل النبوت د علامه اصبهاني رحمه الله چې په 2 جلدونو 4 اجزاو کې کتاب دی 410 هجری کې مصنف پات شوی دی یا دلائل النبوت علامه ابي العباس جعفر ابن محمد المستغفري رحمه الله چې په 412 هجری کې مصنف پات شوی یا دلائل النبوت علامه ابي القاسم اسماعيل ابن محمد التيمي رحمه الله چې په 1515 هجری کې مصنف پات شوی بیا بل کتاب دی خیر البشر بخیر البشر دا د علامه ابي عبد الله محمد ابن محمد ابن ظفر رحمه الله په 1515 هجری کې وفات شوی علي احمد عبد العال تحقیق قرباني کړی یا عجاله الراكب في ذکر اشرف المناقب د علامه محمد ابن علي ابن عبد الواحد الانصاري رحمه الله په 929 هجری کې مصنف وفات شوی خیر الله شریف تحقیق قرباني کړی یا الانوار في آیات النبي المختار د علامه ابي زید عبد الرحمن رحمه الله کتاب دی 815 هجری کې مصنف وفات شوی دی په 3 جلدونو کې محمد شریف قاهر تحقیق قرباني کړی یا خصائص کبرى او صغرى د علامه سویتی رحمه الله خډیر مشهور دی مرشد المختار الى خصائص المختار د علامه شمس الدین محمد ابن علي طولون الصالحي رحمه الله چې په 953 هجری کې وفات شوی دی او په یو جلد کې دا کتاب د نور کتابو تلخیص دی دا کتاب مرشد المختار الى خصائص المختار او بل کتاب دی د علامه محمد ابن احمد الاحدال رحمه الله چې د 14 صدی عالم دی فتح الكريم القریب په نامه سره او دلالة القرآن المبین دا بل کتاب دی د علامه عبد الله ابن محمد صدیق الغماری رحمه الله 1414 هجری کې مصنف پات شوی دی په 208 صفحاتو کې دی دا کتاب 28 احادیث په فضیلت درود کې مصنف ذکر کړي او بیا آیاتونه د اول سورت څخه د سورت بقره څخه بیا تر سورت والناس پورې پر عظمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حقوق په باره کې کوم کتابونه دي لکه حقوق النبی صلی الله علیه وسلم علی امتی د محمد ابن خلیفه التمیمی کتاب په 2 جلدونو کې
یو په دا موضوع کې مشهوره کتابونه لکه الشفاء د علامه قاضي عیاض رحمه الله، یا د شفاء شروح چې دي، یا شرف المصطفى صلی الله علیه وسلم د علامه ابراهیم النیسابوری رحمه الله، یا الوفاء باحوال المصطفى د علامه ابن جوزی رحمه الله، یا نور کتابونه په دا موضوع کې لیکل شوي. او فضل الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم د علامه قاضي ابي اسحاق اسماعیل ابن اسحاق المالکی رحمه الله، دا هم د درود شریف د فضیلت په باره کې په 202 هجري کې مصنف وفات شوی دی. الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم د علامه ابي بکر احمد ابن عمر ابن عاصم الشیبانی رحمه الله په 208 هجري کې وفات شوی دی مصنف. فضل الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د علامه ابي زکریا احمد الرازي رحمه الله په 395 هجري کې مصنف وفات شوی دی. او انوار الاثار د علامه ابي العباس اقليشي رحمه الله چې په 1550 هجري کې مصنف وفات شوی دی. دا کتاب هم د درود په فضایلو کې حسین ابن علي الشکری تحقیق قرباني کړی دی. یا د علامه اندلسي ابي القاسم په 1528 هجري کې وفات شوی دی، تحقیق قرباني شوی دی. القربة الى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين په نامه سره کتاب دی. الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير په دا نامه سره کتاب دی. د علامه تاج الدین عمر ابن علي الفاکهاني المالکی رحمه الله په 940 هجري کې مصنف وفات شوی دی. حسین شکری تحقیق قرباني کړی دی. او الخير الكثير في الصلاة والسلام على البشير النذير د علامه ابي سعید شعبان ابن محمد الاثاري چې په 828 هجري کې وفات شوی دی. احمد سعد الدین عوامه تحقیق قرباني کړی دی. 40 احادیث په فضیلت د درود شریف کې راوړي دي. اصل مصنف بل کتاب دی الفضل الكبير في الصلاة والسلام على الصلاة والتسليم على البشير النذير په دا نامه سره کتاب دی. هغه د الخير الكثير چې مخکې ذکر شو هغه اختصار دی. او تحفة الاخيار في فضل الصلاة على النبي المختار د علامه ابي عبد الله رحمه الله چې په 894 هجري کې وفات شوی دی، تحقیق قرباني شوی دی. اللواء المعلم بمواتن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم د علامه قطب الدین رحمه الله چې په 894 هجري کې مصنف وفات شوی دی. او مسالك الحنفاء دا مشهور کتاب د علامه قسطلاني رحمه الله. الاربعون حديثا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم د علامه ابي المحاسن يوسف رحمه الله چې علامه نبهاني رحمه الله تحقیق قرباني کړی. دا چند کتب په دغه موضوع کې موږ ذکر درود په فضایلو پر مختلفو موضوعاتو باندې خاص موضوعاتو باندې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي. البته درود باندې چې کوم پر فضایلو جامع کتابونه دي هغه دغه اولنی درې کتابونه چې مخکې موږ ذکر کوو، ورسره د بعض نور قدیم کتابونه دینه علاوه چې کوم نور کتابونه ستا ډیر ښه کتابونه ور باندې ستا، او بعض کتابونه داسې دي په هغوی کې چې غیر معتمد غیر مستند کتابونه دي.